حاجی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري محسنات لفظیه ویل شو چې هغه نه دي پایګی راولنه چې لا تشابه الاطراف دویم جناس او بیا د جناس دوه قسمونه تام او غیر تام او د تام لولنی سلور قسمونه او د جناس غیر تام سلور قسمونه دا شپږ قسمونه دا ویل شو بیا دریم نمبر او تصدیر سلورم سجع او د سجع درې اقسام پرون سبق کې مترف مزیل او مترف متوازی او مرصع دا ویل شو بیا ما لا يستحيل بانعکاس او قلب ورته هم ویل کېږي چې کدا هر طرف نه وي حروف یو شانتي ترتیب د حروفو کدا اول سر نه وي کدا اخر سر نه وي او عکس دې ته ویل کېږي چې اول دو جزونه د کلام دیو اولنې جز دویم جز په شانتي جنندای مضاف مضاف الیه یعنی که مضاف الیه مضاف سے تروړه مضاف مضاف الیه سے تروړه وم نمبر دے التشریع نننی سبق کې تشریع دې ته ویل کېږي چې بنیاد د شعر په داسې دوو قافیو باندې وي کچرته په دې کې د شعر د اخرنۍ حصہ چې نن دا حذف کړل شي نو بیا هم معنی چې نن دا بدلیږي نه وزن غلطیږي نه پوه شو به معنی چې د شعر بنیاد په داسې دوو قافیو باندې کې خودل شوی کله شعر بعضی حصہ ختم کړل شي حذف کړل شي نو بیا هم دا شعر معنادار لفظ سینداوي او مفید وي لګل دا لیکل د شعر بیا مواربه دي ته وایي چې متکلم احتیاطاً د خپل کلام په داسې انداز کې وایي کنه چې لکه که سبا ورځ داغې نه دا دته څه نقصان جوړیږي نو چې دې انکار کولای شي نو دې ابتداء په دې کلام کې دې څه ټکي پری دي چې غوې زمان دا مطلب نو دام یو لګل لګي قلقد زواع شعري نو زواع عین ویلې نو په مطلب دا چې لقد زواع شعري زما شعر ضایع شوی دی خو چې کله ورته یاره چې لګا سړی په ماته دا کې هارون رشید باچا نو هغه چې ما وی لقد زاء شعري زما شعر چې نن دا روخانه دی مثال درو پوه شو او نه هم نمبر دا دی چې په عبارت کې ائتلاف اللفظ مع اللفظ چې په یو لفظ کې د عبارت الفاظ مانوس او نامانوس په اعتبار سره دی یو نوع نوي مطلب دا چې لکه یا خودبانه مانوس وي یا خودبانه غیر مانوس وي نو ته یو غره تفصیل ته په کتاب کې تشریع په محسنات لفظیو کې اوم نمبر جنن هغه تشریع ده تشریع څه ته وایي وبناء البيت على قافيتين چې بنا د بنیاد د بیت یعنی د شعر بنیاد على قافيتين په داسې دوه قافیو باندې وي بحيث په دې سره اذا سقط بعضه کله بعضی حصہ د شعر ساقط کړي شي نو کان الباقي شعرا مفيدا نو دا باقی شعر ته نام فائدہ ورکړي یعنی معنی برابر وي وزن برابر وي كقوله يا أيها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نذير ينظر لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر والقرى دي پر شعر پر آخر کے عم الورى او ينظر او في عصرنا او معسر لکھ رہے خو چې کله ته زمونږ دا کټ کو نو لاندې تی لیکلي دی وای کدا شطور اربعه کټ کې یعنی سلورونه هیڅ کټ کې نو بیا هم دې راځي یا ایها الملك الذي ما في الكرام له نذير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير نو ول کې دا نذير او فقير لا دې چې لکه قافیه دې دوانو برابر ده معنی سره یا ایها الملك الذي عم الورى اے هغه بادشاہ اے هغه بادشاہ چې داغه دا سخاوت په ټول مخلوق باندې عام دی الذي عم الورى هغه چې عام دی په مخلوقات باندې سو ما فی الکرام هغه چې داغه سخاوت ما فی الکرام له نذیر ينظر نشته په سخیانو کې داس یو مثال چې هغه ولیدل شي مطلب دا کنه چې دی بادشاہ ته وایي چې ته دومره لکه سخی چې ستا بشان په سخیانو کې نور څوک نشته لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر
لو کان مثلک آخرون کچته ستا په شان دی بل وې زمونږ په زمانه کې نو ما کان فی دنیا فقیر معصر نو بری دنیا کې بس فقیر او تنگ دست جندا بنو پاتې شي مطلب لګي یو تسخی اگستا به جان یو بل وې نو په دنیا کې با غریب واله جندا با ختم شو غربت به ختم شو فانه يسه ويسهدا ان تحذف اواخر شطور الاربعه چې ته حذف کی د دې شعر هغه اخرنۍ حصے شطور د شطر ته مې حصے ته وي ويبقى د پادشاه یا ایها الملك الذي اے هغه بادشاہ ما فی الكرام له نذیر جنشت پس اخیانو کی داغی سمثل لو کان مثلک آخرون کچرت ویستا وزیمانی بلکس ستا پشانتی بلکس ما کان فی الدنیا فقیرو نوے پا دنیا کی فقیر نذکور دل لگے یا ایوہ الملک الذی عمل ورانو عمل وراتی کٹ شوئے دے ما فی الکرام له نذیر ينذرون پرے نلین ينذرو کٹ شوئے دے لو کان مثلک آخرون فی عصرنا نلین فی عصرنا کٹ شوئے دے او ما کان فی دنیا فقیر معصر لا معصر نو بیا هم دا شعر دی دا مفید دی او فائدہ نه معنی ورګي لکه پوه شوي اتم نمبر مواربه ده مواربه دي ته ویل کېږي چې یو متکلم احتیاطاً د مخکې نه د خپل کلام په داسې انداز باندې وایي چې د هغې په الفاظو په حروفو کې تبدیلي یا په حرکاتو کې تبدیلي چې دا ممکن وي او چې د هغې معنی بدلولی شي چې د هغې ګرفت نه محفوظ شي لکه یو شاعر ابو نواس نومې دی د هارون رشید په باره کې دا شعر وی لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه ویجه زما دا شعر ویل ستا په دروازه کې داسې ځای شول لکه خالصه د هارون رشید وینځه وه لکه څنګه چې د هغې په غاړه کې د هار ځای شوی دی هارون رشید ورته لکه دا تاسو وایي دا خو زما بدي دی بیان کړله نو ما اوس نه دي ویلي ما وی لقد ضاع خدای دې روخانه شوی دی زما دا شعر ستا په دروازه باندې لکه څنګه چې روخانه شوی دی دا خالصې په مرۍ کې هار نو ضاع معنا ضایع کول او ضاع معنا نو ګورل لکه حروف بدل دی وای ما خو لکه حمزه ویله عین مې نه ویله لقد ضاع المعاربه ستو يجعل المتكلم كلامه چې وګرځي متکلم د خپل کلام به ایتو بدی چې سره يمكن هو چې ممکن وي هغه لپاره ان يغير معناه بتحريف او تصحيف او غيرهما چې دې بدل کې معنی د بتحريف تحریف د حروف او تبدیلی ته ویل کېږي د حروف په تبدیلی سره او تصحيف یا د حرکات په تبدیلی سره تصحيف ویل کېږي د حرکات په تبدیلی ته او غيرهما یا دین علاوه بل طریقې سره ليسلم من المؤاخذه چې دې محفوظ شي د مؤاخذې د نیولو نه د ګرفت نه که قول ابي نواس لکه ابو نواس نه د هارون رشید باچا ته شعر وي څه ورته وي لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه لقد ضاع شعري بلایس ضایع شوی د شعر دما ضایع شوی د شعر دما ستا په دروازه باندې شعرونه ما ما ته پای کې ستحفظ حائف راته نه ملاوي د ازمه د شعرونه ضایع شول کما ضاع عقد على خالصه لکه څنګه چې خالصي وینځي د وینځو چې څنګه د هغې پرې مری کې هار چې د اندازه شوی دی نو دغه شان دی زما د شعرونه ضایع شوي دي فلما انکر علیه رشید ذلک کله چې هارون رشید باچا په باندې نکیر وکړو باندې نو قال او لم اقل الا وما اقول دي ویلي مگر ما دې ویلي لقد ضاع شعري على بابكم فاذا روخانه شوی دی شعر زما صاحب دروازه باندې کما ضاع عقد على خالصه لکه څنګه چې روخانه شوی دی د هار د خالصي په مری باندې نو اوس ګورل لګي د عین په ځای باندې حمزه ویل نو دا په الفاظو کې دا کړل چې دوی کې ته راوي ولا نو زه چې عین په ځای باندې ما حمزه ویل دا نام نمبر ائتلاف اللفظ مع اللفظ ائتلاف اللفظ مع اللفظ څه ته وایي چې په عبارت په الفاظو کې مانوس او د مانوس بل اثر نامانوس بل اثر دی وایي مطلب یاد باندې الفاظ خو مانوسی مانوس معنی آشنا ایات باندې الفاظ سی وی چې بای کې ناشنا والی لکه الله مثال ذکر کړي الله تعالی قول الله تذكر يوسف
تالله تفتح تذكر یوسف حضرت یعقوب علیه السلام چې کله ډیر زیات جړلو نو خاندان والے ورته وی تالله تفتح یذکر یوسف همیشه بتا په خدای قسم چې همیشه بتا تذکرہ کوي یوسف علیه السلام نو دلته کې راتا دا هم نامانوس ته په حروف قسمیو کې دا قسم نه پاره کوم الفاظ استعمالي دي او ثم نبای کې دا تا دا لکه ناشنا دي دغه ځان دي په افعال استمرار کې دا تفتح او چې دا ناشنا نو دای په کې ذکر کړي ائتلاف اللفظ معنی هو كون الفاظ العباره چې وی الفاظ عبارت من واد واحد دی وادینا فی الغرابه والتاهل په ناشناوالی کې او په اشناوالی کې التاهل معنی ناموس کېدل اشنا کېدل او غرابت ناشناواله كقوله تعالى تالله تفتح تذكر يوسف فخدای قسم چې همیشه به تذکرہ کوي د یوسف علی السلام لما اتى بالتاء التي وکله راوړله هغه ته هي اغرب حروف القسم چې هغه په حروف القسم چې په حروف قسم کې دا ناشنا و نو په حروف قسم نه پاره هم په نور حروف قسمیه ډیرو او پای کې راته چې نن دا په کې ناشنا ټکی ذکر کو اتا بتفتح نو تفتح چې دا ذکر کو التي هي اغرب افعال الاستمرار چې افعال استمرار کې دا هم ناشنا لري نو دواړه الفاظ د کم د عبارت دي ادا نه مانوس او نه مانوس کېدو په اعتبار سره د یو قسم لري یعنی یا خود دواړه اشناوي او یا دواړه سوي نا اشناوي کله کو پوه شوي بس ته واړو شامل